او په دجال پسې ورپسې هغه خلک تاسو به اوس په کمنټس کې په خپله وګورئ چې کم خلک د دجال له فتنې دفاع کوي او په کمنټس کې موږ ته کنځل او بد رد کوي او د پبجي دفاع کوي چې په هغې کې د دجال د فتنې د پبجي یو بل نوی اپډیټ وایي راغلی په هغې کې د دجال فتنه شو شوې ده. اول خو عاجزانه ریکویسټ درته کومه چې دا ویډیو لږه مکمل وګورئ که ټایم در سره وي نو بیا کمنټس وکړئ زما په دې خبرو باندې لږ ځان پوه کوئ چې زه څه ویل غواړم. د دجال د فتنې حوالې سره حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم څه فرمایلی دي؟ حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یاره افسوس چې په هغه ټایم کې زه ژوندی وی چې په کوم ټایم کې د دجال فتنه راوچتیږي نو ما به دا مسلمانان د دجال د فتنې نه بچ ساتلی وی. د دجال فتنې حوالې سره دا ویل کېږي چې کله د دجال فتنه رازرغون شي توبه استغفار نعوذ بالله نو هغوی به د خدای دعوه هم کوي ځکه چې هغوی له به الله جل شانه یو داسې طاقت ورکړی چې هغوی به داسې قسم کردار کوي چې مسلمانان به په هغوی باندې چې کوم په ایمان کمزوري کسان وي نو هغه به په هغوی باندې یقین کوي چې آو بالکل دې چې کومه دعوه کوي دا ټیک ده. ځکه د دجال د فتنې حوالې سره دا ویلی کېږي چې کله دا را پیدا شي او په یو شړه دشته باندې دا ورشي او هغې شړې دشتې ته حکم وکړي چېرې ته را زرغون شه دلته شنه باغونه نو هغه شنه باغونه به هم را پیدا شي او خزانې به هغه ځای نه را زرغونې شي نو خامخا ملګرو تاسو سوچ کوئ نن سبا که تاسو وګورئ نو الله جل شانه وایي فرمایي چې زه په شرک باندې ډېر سخت خفه کېږم په یو ګناه باندې دومره نه خفه کېږم څومره چې په شرک باندې خفه کېږم. نو که دلته تاسو وګورئ ملګرو نو یو تعویزګر تاسو به کتلي داسې ډېر جعلي پیران یادوم هسې نه چې اوس په موږ باندې هم ویډیوګانې او تنقیدونه شروع شي چېرې تا ټول یاد کړي جعلي پیران یادومه چې هغوی په تعویز په ذریعه باندې د یو کس کار الله پاک وکړي نو د هغوی بیا ایمان داسې طریقې سره جوړ شي چې هغه جعلي پیر ته بیا لار نه وي چې ته ورته ورشي دومره ګڼئ ورته. نو هسې سوچ کول پکار دی چې کله د دجال دا فتنه پیدا شي او هغوی وایي دومره پورې توبه استغفار نعوذ بالله چې یو کس به هغه به په توره باندې ووهي په منځ به یې دوه کې مړ به شي وایي بیا به دغه کس را ژوندی کوي. نو چې داسې قسم کردار وي نو وایي چې په ایمان باندې کمزوري خلک وي نو هغوی به ډایرکټ په دجال پسې ورپسې شي. نو اوس دغه چې کوم د دجال فتنه په دې ګیم کې را زرغونه شوې ده نو ډېر به زموږ داسې مسلمانان وروڼه وي چې په هغه طرف به ځي خو دا به د ځان څه ذهن کې راولي چې یاره دا خو ګیم دی مړه پرېږده خو دغه انګریزان هغوی کوشش کوي ځکه چې په دې پبجي کې په مخه باندې دغه بې حرمتیانې کېږي خو افسوس مقام دا دی چې زیات زموږ نوجوانان داسې شته چې په دې په دفاع کې لګیا دي. ما یوه ویډیو کړې وه یو امیر صاحب و یا بلکې ډېر امیران وو هغوی ناست وو داسې په حجره کې محفل یې جوړ کړی و او لګیا و هر یو پبجي کوو ویډیو ما ته چا راولېږلی وایي نوید به یې ویډیو پرې وکړه ما په ویډیو وکړه الحمدلله ثم الحمدلله د ډېرو وروڼو موږ د پبجي او د فری فایر نه زړه موړ کړی دی هغې کسانو هغې نوجوانانو ته زه په دوه لاسه باندې سلام کوم. نو هغې باندې ما ویډیو وکړه هغه امیر صاحب زما سره رابطه وکړه ما ته یې ویل چې یاره نوید بهی تا خو زما نه کمیس او پرتوګ ویستل تا په ما باندې ویډیو کړې ده تا خو زه وشرمولم ما ورته ویل ګوره امیر صاحب ته پوهېږي چې دا کار د شرم دی ځکه دې ما ته رنګ وکړو ځکه دې ما سره خبرې وکړه چې دا کار د شرم دی د هغې باوجود هم ته کې د الله جل شانه نوم مبارک راغلی او چې کله به ته د چترۍ نه راکوش وي څه وخت کې دا اپډیټ تېر شوی ډېرو ملګرو ته به پتې په هغې ما ویډیو کړې وه ما ولې دا حواله ورکړه چېرې دغه د الله جل شانه مبارک نوم نه نو ما ته ویل نه نوید بهی دا ته څه وې وایي سترګې پټې که تا ته به د الله پاک نوم په دیوال هم راشي په دیوال به نه خو تا ته به راشي ما ورته ویل اوس خبرې له رالې اوس به درته زه وایم چې په کومه طریقه دا د الله جل شانه مبارک نوم دی. ما ورته یو مثال ورکو بخښنه غواړم د دې مثال خفه رانه نه شي مې چې کله د یو جینۍ او هلک محبت وي په خپل منځ کې نو اکثر به تاسو داسې ډېر کتلي وي نوجوانان یې په تاسو به هم دا ټایم تېر شوی اکثر داسې چې دا جینۍ یا دا هلک دې جینۍ ته وایي یاره د شپې 14مې سپوږمۍ ده او بېګاله راوخېږه چې یاره زه هغه سپوږمۍ ته ګورم نو په هغې کې به ما ته ستا تصویر ښکاري نو د هغه هلک او هغه جینۍ د یو بل سره دومره مینه وي حالانکې په سپوږمۍ ته د تصویر نه ښکاري خو هغه ذهن کې راولي هغه تصویر ځان ته شو کوي چې یاره دا جینۍ په سپوږمۍ کې ما ته ښکاري. نو ما ورته ویل چې د الله جل شانه د مبارکې نامې مینه وې ستا په زړه کې نو تا ته به بیا ښکارېدی چې دا د الله پاک نوم دی خو ستا سره په زړه کې د الله جل شانه هغه مبارکه نامې مینه نشته ځکه تا ته نه ښکاري. او هغه کسان چې کوم ما ته راولېږو زه خو خپله پبجي نه کوم نه فری فایر کومه خو که دا ما ته ویډیو رالیږي خو دغه د پبجي او د فری فایر پلیران یې رالیږي چې نوید بهی داسې قسم اپډیټ راغلی نو د هغوی په زړه کې الله جل شانه ور واچو چې دا د دجال کومه فتنه ده
او کوم حالات دي نو ګوره دې پسې چرته لاړ نه شئ په دې باندې تاسو ګناهګارېږئ بیا د دې حوالې سره دا خبر راځي چې یاره داسې یو سمندر غوندي د وینو او هغې ته څه بم ور واچوي دې سیټ کې تاسو ته ویډیو ښکاري هم چې کله دغه بم ور واچوي دغه چې کوم د دجال د فتنې شکل یې ورکړی دی نو چې کله دا راوځي نو چې کوم کسان دې سیډونو ته یي نو وایي هغوی د هغه د راوتلو سره هغه وحشت سره ایسته ولویږي او څه چل پې وشي یا مړه شي یا هر څه وشي نو د دجال مکمل هغه چې کوم سیسټم دی هغه په دې گیم کې په دې اپډیټ کې راوستی دی او شو کړی دی خو د څه دپاره د دې مسلمانانو د ایمان د کمزورولو دپاره چیرې ډېر به اوس په دقه پسې روان وي او دغه څیز به اخلي بل دا په پیسو اخیستی کېږي غالبا اوس به ډېر مسلمانان داسې وي چې د دجال د فتنې را کوم شکل یې ورکړی دی د دې دپاره به لګیایي پیسې به دغه کوي او دغه به پې اخلي بیا د پبجي خو تاسو ته پته د ملګرو چې نوجوان یې په کوم طرف باندې روان کړی دی د مور او د پلار نافرماني دا خو پکې یو ډېره معمولي خبره ده ځکه داسې ډېر نوجوانان دي چې هغوی گیم کوي په گیم کې مصروف وي پلار ورته آواز کوي مور ورته آواز کوي نو هغه د مور او د پلار خبره پې نه لګي او وقه پبجي ته پروت دي د مور او د پلار نافرماني کوي نو دا چې کوم اپډیټ دی نو کوشش وکړئ زه درته منت کوم سوال درته کوم نوجوانانو ستاسو د ژوند د مستقبل لپاره لګیئ زما دا ویډیو اډو شیر کوئ مو خو لږ په دې خبره باندې ځان پوهه کوئ چې تاسو په کوم طرف باندې روان یې ډېر داسې ویډیوګانې موږ تاسو سره شریکې کړي دي چې د قرآن حافظ و یو کس په دې 400 کې و غالبا چې هغه پبجي کوو هغه وفات شوی دماغ یې کار پرېښو ځکه دا ټینشن دی دا نشه ده د آیس او د چرزو د پوډرو به څه نشئ د پبجي چې کومه نشه ده نو الله دې ته مؤمن مسلمان وساتي او الله دې دغه نوجوانانو ته د نیکې هدایت وکړي چیرې داسې قسم کردار نه دی ادا کول پکار د مور او د پلار نافرماني د الله جل شانه د طرفه چې کوم احکامات دي د هغې نافرماني او اوس یې پکې د دجال له فتنه هم راوسته او په دجال پسې ورپسې هغه خلک تاسو به اوس په کمنټس کې پخپله وګورئ چې کوم خلک د دجال له فتنې دفاع کوي او په کمنټس کې موږ ته کنځل او بد رد کوي او د پبجي دفاع کوي چې په هغې کې د دجال د فتنې کومه راوچتېږي په دغه ګیم کې په هغې پسې ورپسې دي او ذهن کې نه راځي چې هلکه دا کوم اپډیټ راوستی دی د ویډیو په اخلاص باندې شیر کړئ کوشش وکړئ کمنټس داسې مه کوئ چې ستاسو ایمان پې تباه و برباد نشي چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې یو اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله پامان